अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज से हम एक नए सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 9 क्लास के इंग्लिश को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम हर लेसन को पुश्तों में समझाएंगे ताकि हर स्टूडेंट को बआसानी समझ आए। उसके बाद हम उसी को उर्दू में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सबक हर लफ्ज़ को आसानी से समझने के लिए। For the 9 class first chapter چې دی هغه د حضرت مسلم په لایف باندې دی د هغې ټایټل دی ټالرنس ماډل اف ټالرنس. خو د سبق شروع کول نه مخکې د حضرت مسلم په لایف کې د هغه په پرسنالټي کې 15 ټریټس وو، 15 خصوصیات وو چې په هغې به موږ لږ نظر اچو. نمبر فرست کوالټي د حضرت مسلم وه رحمت للعالمین. رحمت للعالمین ته الله پاک په سوره انبیا کې ویلی دی ځکه چې الله پاک حضرت مسلم چې دی د ټول عالم دپاره د رحمت ذریعه ګرځولی دی. دویم نمبر دی جسټس. حضرت مسلم چې و دا د هغه ډېر بیسټ کوالټي وه چې هغه انصاف پسند و. تل نمبر هیومینیټي ځکه چې د هر څیز نه مخکې انسانیت دی، د مذهب نه د هر څیز نه مخکې انسانیت دی. او دا فورت نمبر پیشنس. پیشنس مینز صبر. دا د حضرت مسلم هم ښه کوالټي وه چې په هر موقع باندې به هغه صبر کوو. دا لاست نمبر کوالټي چې ده صادق اینډ امین. صادق مینز چې حضرت مسلم چېرته هم په خپل لایف کې دروغ نه ویلي. اینډ امین چې حضرت مسلم ډېر زیات امانتګر و، په لین دین کې هغه ډېر زیات سیده و. د دې د وجې نه به د مکې مدینې خلکو چې څونه هم خلک وو د حضرت مسلم سره به یې خپل امانتونه ښوده. او د دې چپټر دا سټارټ چې دی دا د سوره بقره د 153 نمبر آیات نه شوی دی. په قرآن شریف کې الله په سوره بقره کې الله پاک وایي او یو هو هیو بلیوډ seek help through patience and prayer indeed Allah is with the patient. قرآن شریف کې الله پاک وایي چې ای ایمان والو تاسو چې د الله پاک نه مدد غواړئ نو هغه په صبر او په دعا غواړئ ځکه چې الله پاک د صبر کوونکي سره دی. چې څوک صبر کوي الله پاک د هغو سره دی. په لایف کې ډېر اپ ډاون راځي، اوچ نیچ راځي، نو تاسو به په هره موقع کې څه کوئ؟ صبر کوئ. اوکې سبق شروع کوم. By tolerance we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differs from ours. اوکې د ټالرنس نه اوس زموږ څه مطلب دی، زموږ مقصد څه دی؟ د ټالرنس نه زموږ دا مطلب دی چې د کومو خلکو د ژوند د تیرولو طریقه زموږ نه جدا وي د هغو سره مونږ ښه په ښه مناسب طریقې سره میلاویږو، لین دین ورسره ساتو. Tolerance is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks and action with patience and calmness. ټالرنس چې دی دا یو ورچو ده. ورچو مینز نیکي. دا یوه نیکي ده چې دا په انسان کې دا صلاحیت پیدا کوي چې هغه د خلکو نیګیټیو ریمارکس مطلب بدې ردي یا د انسان په پرسنالټي پسې تو داسې یو خبرې وکړي چې هغه په هغه کېږي نه یا په هغه بدې لګي، دې ته نیګیټیو ریمارکس وایي. او د هغه ایکشن مطلب د هغه د لاس نه چې داسې یو کار حرکت وشي چې هغه په انسان باندې بد لګي، چې دا تو په ښه طریقه ښه په آرام باندې دا تو څه کې په صبر او په آرام باندې تو برداشت کړي. نو دې وجې نه ټالرنس چې دا یو نیکي ده. ها The life of Hazrat Muhammad Sallam is a superb example of tolerance. د حضرت مسلم چې دی ټوټل لایف که موږ وګورو که نه هغه د صبر یو زبردست مثال دی. At his tolerance that let him forgive his worst enemies. او دا د هغه برداشت و ځکه چې هغه په لایف کې دا د هغه د برداشت د وجې نه د هغه چې څونه بدترین دشمنانو هغه یې څه کړي وو؟ معاف کړي وو. Truly he is an epitome. Epitome means مثال of tolerance, forgiveness, patience and compassion. وایي په اصل کې حقیقت هم دی چې د حضرت وسلم زندگی چې ده که نه هغه د برداشت، د معافۍ، د همدردۍ، د صبر یو بهترین مثال، یو بهترین نمونه ده زموږ لپاره. The Holy Quran describe him as رحمت للعالمین. او قرآن شریف کې هم د حضرت وسلم دا پرسنالټي چې ده که نه دې ته رحمت للعالمین وایي. رحمت للعالمین ورته دې وجې نه وایي چې د حضرت وسلم چې دی د ټولو دنیا دپاره د رحمت ذریعه ګرځولی دی. ها while preaching Islam in Makkah. Preaching means تبلیغ کرنا، تبلیغ کول. The Quraysh ostracized him. Ostracize means banish کرنا.
جلا وطن کړنه د یو ځای نه د خپل لکه په یو سوسایټي کې ته اوسېږي د هغې نه تا وباسي بل ځای کې ته دې ولېږي دې ته اسټرسایزډ وایي. While preaching Islam in Makkah, the Quraysh ostracized him and his family Banu Hashim. چې کله په مکه کې حضرت وسلم به کله تبلیغ کوو خلک به اسلام ته دعوت په ولا ورکوو د قریشو خلکو چې دی د هغه او د هغه کوم فیملی چې و بنو هاشم هغه د مکې نه ایسته وویسته. They lived in a valley called Shib Abi Talib. دو په یو وادي کې اوسېده چې دا وادي څه نوم و؟ شب ابي طالب. There was scarcity of food. Scarcity of food means چې لکه د خوراک کمی و and water. تو چې په کوم وادي کې اوسېده په شب ابي طالب کې اوسېده نو هلته د خوراک او د اوبو کمی و. The believer had no means of income. د believer چې و کوم چې په مسلمان باندې ایمان راوړی و د هغو سره د کمایي د سره څه ذریعه نه وه. And they were leading a very tough life for a period of 3 years. او دو د دریو کالو لپاره د دو د زندگی چې ډېر په مشکله تېره د دریو کالو پورې. During this situation Hazrat Musallam remained calm and tolerant and never thought about any sort of revenge. په حالاتو کې هم لکه حضرت مسلم چې کله د مکې نه وویسته تو او 3 کاله تو په وادي کې اوسېده په دغې حالاتو کې ډېر ټف لایف تېروه ځکه چې د خوراک کمی ورته و د اوبو کمی ورته و خو د هغې باوجود هم حضرت مسلم چې و که نه د بدلې سوچ یې نه کوو چې واپس لاړ شو د مکې د خلکو نه خپل بدله والي بیا هم په هغه حالاتو کې هم هغه څه کوو صبر کوو. Even after he had conquered Makkah او چې کله حضرت مسلم چې دی که نه مکې چې conquered means فتح کړه چې کله یې مکې فتح هم کړه حضرت مسلم taught his followers to remain tolerant. حضرت مسلم چې دی که نه صحابو ته ووی چې تاسو به څه اوسېږئ ښه برداشت به کوئ هېڅ قسم حرکت به نه کوئ. After the conquest of Makkah, the Muslim army entered Makkah humbly and peacefully. چې کله حضرت مسلم مکه فتح کړه د مسلمان چې څونه هم آرمي وه څونه هم صحابه کرامو هغه مکې ته ښه طریقه ښه په پرامنه طریقه ور انټر شو. No house was robbed. که تاسو خیال کړی که نه چې کله هم داسې جنګي حالات دي او چې کله هم یو آرمي بل آرمي کله چې یو ملک بل ملک باندې قبضه واچوي چې کله هغو هغې ملک ته ور انټر شي نو هر قسمه حالات چې دي هر قسم بلډینګ چې یا که هر قسم څیز هغو له مخې له ورځي نو هغه ډیمیج کوي یا یې څه کوي قبضه کوي. دلته وایي چې کله حضرت مسلم مکه فتح کړه د هغې باوجود هم هغه خپل څونه هم صحابه کرام چې وو هغو ته دا ویلو چې په هر قسم حالاتو کې به تاسو څه اوسېږئ تاسو به پیسفولي اوسېږئ لکه پرامنه به اوسېږئ هېڅ قسم هم غلط حرکت به نه کوئ. او چې کله هغو مکې ته ور داخل هم شو نو یو کور هم څه نه و کړی راب کړی و لکه یو کور هم د یو کور نه هم هېڅ څیز هم نه و چت کړی. نو مین اور ومن واز انسلټډ. نه د یوه زنانه نه د یوې نارینه د سړي یا د ښځې بېعزتي کړې وه. انسلټډ مینس بېعزتي کړله. حضرت مسلم granted a general amnesty to the entire population of Makkah. حضرت مسلم چې دی د مکې چې څونه هم خلک وو که نه هغه ټولو ته معافي ورکړې وه. مطلب د مکې چې څونه هم خلک وو هغو چې سره هر قسم سلوک کړی وو هغه ټول خلکو له معافي ورکړې وه. ډیر سټوډنټس د نننی لیکچر چې دی دا زه دلته ان کومه ځکه چې دا چپټر دا فرست چپټر ډېر زیات لینتي دی نو اولی لیکچر هم دی زموږ د سیریز نو دا زه دلته اینډ کوم او انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به زه تاسو ته میلاویږم. او که تاسو چاته هر قسم څه مسله وي په انګلیش کې په هر قسم سبجیکټ کې تاسو په کمنټ کې ویلی شئ او که تاسو زموږ دا لیکچر خوښ شي نو زموږ دا چینل سره سبسکرایب کړئ بیل آیکن بټن وي چې نوي تاسو ته د نوي لیکچر کله نوی لیکچر اپلوډ شي تاسو ته نوټیفیکیشن درځي. اوکې والسلام.